د روژې میاشت که یو خوا ځان سره ډیر رحمتونه برکتونه او ثوابونه راوړي نو بل خوا د اختر په شکل کې ځان سره ډیر خوشاله هم راوړي او د روژې په اخره کې بیا د هر ځای بازارونه ودان شي په 400 کې هم په بازارونو کې رش ډیر زیات شوی دی او ډیر نارینه او زنانه خپل ځان او خپل ماشومانو ته د اختر په شاپینګ کې مصروف دي که یو خوا د غفور مارکیټ د 400 والو سپلو او نورو پیزارونو اخستو د پاره د ملک د ګډ ګډ نه خلک راځي او د خپل خوخه پیزارونه اخلي نو بل خوا زنانه خپل ماشومانو او ځانته د اختر د پاره بنگړي نکریزي تیار کپڑے او پیزارونه اخلي چې د اختر د خوشحالو خوند نور هم سیوا کړي دي دا 400 غفور مارکیټ د مشهورو سپلو او د نور پیزارونو اخستو د پاره چې کم خلک د نورو لرلرو علاقونه راغلي دي نو اغوی وای چې د خوشاله په هر موقع مون ضرور دلتا رازو پیزارونه او سپلے اخلو जी हम लोग हरिपुर से आए इधर सुपर गफूर मार्केट में चप्पल खरीदने के लिए हम खासकर खुशी की तकरीब में मौके पे आते हैं शादी वगैरह के मौके में खास कर ईद पे तो हम लाजमी आते हैं क्योंकि यहाँ के चप्पल बड़े मशहूर हैं हरिपुर से इधर आते हैं डांग के डिज़ाइन बड़े पसंद है हमें चप्पल पसंद है आरामदेह चप्पल होता है خلک د हरिपुर نه د سن نه کراچۍ نه او د هر پاکستان د هر ګوټ نه دلته خلک راځي بلکې انګریزان هم پکې کله کله راځي خو مونږه د سپلو د کار کوو دا مونږ د 30-35 سالونه نو دلته مونږ د خیکورم چمړې لګو کټ پیس لګو نوې نوې ډیزاینونه وروړو د ملمانو لپاره چمړې ورندل دي د لاس کار دی پکې او کاریګر مونږ سره شاګردان مونږ سره یو دکان کې 10-15 کسانی مونږ سره نو دا د دې وجه مونږ دونه خواري کوو ځکه خلک راځي دغه سي د بنگلو او د نکریزو پستالونو او د کپړو او کاسمیټکس په دکانونو هم ډیر زیات رشوي دکانداران په خپل ځای او د اختر د پاره شاپینګ کولو والا په خپل ځای باندې خوشاله وي او وای چې ګرانی شته خود ځان او خپل ماشومانو د پاره د اختر شاپینګ کول زمونږه مجبوری ده دا غفور مارکیټ او دلته کې نا وخت پورې رشي روزي ماده چوشي نو خلک روزي ماشومان غټو واړو او دوی دلته شاپینګ لرازي او دلته پیزار کېړې یو شی لګېدلې دي او غټو زار عزیزان لا سپلې او پلې ملي او بنگړيګانو مونږ شرات لګولې دي بنگړي ملي او واړو غټم پکې شته دی وکړه ماشومان ډیر زیات زور دي او کو پونیانې ملي او شکرې ملي او دغه رنگارنګ سيزونه کونونه ملي خو کونم پکې راځي هغه ملي او د ډیر زیات رشوي مونږ کم از کم یو نیمه 2 بجې مونږ د دې ځنا زو کوړتا نه وخته دغه ډیر زیات رشوي او ډیر لري زینو خلک راځي دلته نبی خان نوم دی زه راغلم دلته د غفور مارکیټ ته د دغه لپاره چیرې د ماشومان له داسې پیزار والو داسې منیاري والو نور داسې کم شاپینګ یا ولوکو نو رش ډیر زیات دی او دلته ډیر زیات رشم دی او ګرانیم ده په هر حال اختر ورځ دی کې به همهاش هر څه ګرانم وي او بل دا چې دی ورځو کې لکه دغه ملاويږي بیا کم ورایټي هم کم شي هلکه واخلي نو موږ هم راغلی و دلته سوداګانې کو ځان لا او د ماشومان لم پیزارم واغسو زما فراز نوم دی او د اختر شاپینګ راغلی یو چونکه رش ډیر زیات دی او اختر مخه ده او بیا ورایټي موږ خنی ملاويږي اوس ورایټي مخه ده ریټ چونکه ګران دی او اختر مخه ده ماشومان له صدا مزه مخه کوو زمانو متته مانو سره تعلق ساتم بس اختر تر ورځې شپې رانږدې موږ وروته چې موږ راسي شاپینګ باندې کوو واړم ځان سره راوستي دي تم نیم راوستي نو بس مو خو ګرځ دوه درې دکان نم نور مو کتل اوس دې دکان ته راځي دا راته غټ ښکارا شو نو ورایټي خو پکې ډیره د خګورو خو خو بکنه چې سم بګه خوښ شو ان شاء الله شاپینګ بکو لګیای قیمتونه خو لک شان بړو شي وي او پروس کار قیمتونه هو دانی لږ بړو کړی پته نه لګي چې ګرانی خو ګرانی راغل صح کال په نسبت باندې لکه ګران اوسته دي او ارزان اوسته دي کم کسٹمر چې ګران خوخي او ویل ګران کو چې کم ارزان خوخي گزاره حال خوخي نه ویل گزاره حال ورکو مونږه او صح کال په نسبت باندې کم دي کسٹمر لکه زیات دي او ورټین زیاته ده نو هغه د اچھا د کسٹمر په د چويس په د څوک ځان څنګه خوخي نو ویل مونږه څنګه ورټي ورکو او ورټي دا نه زیاته ان شاء الله
د ضلعي انتظامیه لخوا د چارسدې بازارونو کې د سکیورټي هم پوره بندوبست شوی دی. الله دې وکړي چې زموږ ملک امن وي او اخترونه د هر چا د پاره د خوشحالۍ زیری راوړي. د انعامجي او چارسد د ټي وي ټیم لخوا تاسو ټولو ته د اختر خوشحالۍ ډېر مبارک شه او د اختر په خوشحالو کې بېبسه او مجبوره خلک هم یاد وساتئ. انعامجي چارسد د ټي وي غفور مارکیټ چارسده.